ډیره د خوشاله خبره ده چې څوک د الله په کتاب باندې د خپل مینې اظهار وکړي د الله په کتاب د خپل محبت اظهار وکړي کاغه د بچو استادي او کاغه ماشومانی او کاغه عام خلکی زمانو عموما چې څوک د دنیا د تعلیم نه وزګار شي نو خلک خوشحالي کوي الکه دا ډزې د سدي دا جی د پلان کې زوینن نتیجه خطلې دا په لسم جمعات کې پاس شوه الکه دا ما یو دوست او زوی د کالج نه فارغ شو MSc وکړه او په خر ډیویژن کې پاس شو ډاکټر شو انجینیر شو هغه سکول او کالج هم یو پروګرام جوړای هر سکول کا تاسو خیالي نو دا کال په اخر کې یا کالج او یونیورسيټي پروګرام جوړ کې او بعض خودي چې وزیران راو غواړي او بعض یونیورسيټي گورنر راو غواړي او ډېر زیات خرچې پیو کې او کوم بچو چې هغه ډیګري غشتي ویلا سرټیفیکټس ورکی او سندونه ولا ورکی دغه رنګ زموږ مدرسې دې زمارو چې کله څوک د قرآن نه فارغ شي نو زمونږه د مدرسې محتمم صاحب لکه مولانا قاری ارشد الله صاحب محترم یا نور وی نو هغې ماشومانو ته پټکي په سر کې رومال ور په سر کې او بچو ته خوش آمدید وای او خلق هم راغون شي او زمارونو د قیامت پر ورځ رب العالمین بیا سکي مون خودل ته د بچو ته پټکي په سر مون خو د بچو ته دا چې کم حافظان او قاریان دي دوی له سند ورکو او د قیامت پر ورځ به الله پلار ته تاج پوشي کوي یعنی مطلب دا دی چې په قرآن خوشحالي الله هم خوشحاليږي او هغه لویه جلسه وي دا خو وړه جلسه ده د قیامت پر ورځ به عظیم الشان جلسه وي ټول پیغمبران وي ټول رسولان وي ټول مسلمانان وي ټول انسانان وي او رب العالمین به خپل اول بسوالده تاجن او دغه کې بسلور ملغلر لګیدلی یو ملغلر به د دنیا د انوار نزیات رڼا کوي نو چې پلار ته دومره لوی انعام ملاویږي نو د بچی ته بسنه ملاویږي دا خوشحالي د زمارونو دا ماشومان خوشاله شي زمونږ د ساربندي وشو د قرآن نه فارغ شو مور او پلار خوشاله شي رشتہ داران خوشاله شي نیانی کې خوشاله شي او عام مسلمانان هم چې چا کې د قرآن مینه نو هغه خوشاله او هر یو مسلمان پزړه کې او سوچ لري یرا کدا سه خوشحالي ما ته خدای خو لو زما بچم حافظ شو او زما بچم د قرآن نه فارغ شو نو څه خبر چې مسلمان د الله په کتاب خوشحالي کې دا مسلمان دی او چې د الله په کتاب خوشحالي ونکي یرا یقین نه دی دا نیمګړی دا مسلمان نه دی نن تاسو څومره خوشاله هغه بار دوستان ولاړ دي زیاده ناستي نشتا او څوک دې غلا کې ولاړ دي او ګڼ شمیر تاسو راغون شوی الحمدلله دا د دې خبره نه خدا چې تاسو په ځړ کې د الله د کتاب او د قران مینه شتا کنه ټول په شوق او الحمدلله نور شوق سره مو نور شوق سره مو الحمدلله اوسرونو دا قران شریف مون خلکو دا سه غنل دی لکه چې بس یو خدای کتاب دی او ما سره پالماره کې پروت دی او زبدا قرآن شریف د عزت کوم چې رومال به تخکل واچو یقینا د عزت دی کخکل رومال دی واچو دا د قرآن عزت دی کدا قرآن د خکل کو ابو داود شریف کې حدیث شته دا د قرآن عزت دی کدی د خپل الماره جوړ کړه دام د قران عزت ته چې په شوق دی وتو قتل دام د قران عزت ته ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب دا ډیر لوی شی دی لوی ایمانداری او تقوا ده د خدای د نخو تعظیم کول د قران نه د خدای نه خبره کوم ده قران خو زمونږ او د خدای په میانس کې واسطه ده قرآن خو هغه کتاب دی چې الله عظیم د الله کلام او د خدای خبرې دي
او په یو عظیم مقدس پیغمبر الله نازل کړی دی او د یو عظیم فرشتي په واسطه الله نازل کړی دی او عظیم د هدایت سرچشمه د قرآن شریف خو صرف د مقصد نه دی چې کور کې دی پروتي او که د قسم ضرورت راغی نو زه به راوالم او قسم به پې خورم نه دا به نه کوئ د قرآن مقصد څه دی د قرآن یو څو حقونه دي په موږ تاسو ټولو او که دا حق موږ پوره نه کړو نو د قیامت په ورځ به الله د هغې زموږ نه تپوس کوي یو حق د قرآن شریف تلاوت دی اوس به موږ وګورو چې موږ دا حق پوره کړی دی او که نه موږ خپل بچي سکول ته لیږو کالج ته بالکل به لیږي دا د دنیا ضروریات دي چې څه زده کړي اردو زده کړي انګریزي زده کړي دنه ډاکټر او دنه انجینیر جوړ شي چې دا دنیا نظام روان کړي دنه افسر جوړ شي پولیس افسر جوړ شي فوج افسر جوړ شي د سکول پرنسپل دنه جوړ شي دنه ډاکټر جوړ شي دا د دنیا نظام به چلیږي دینه بغیر نه کېږي بالکل ضرورت دی لیکن موږ د خپل بچي ته قرآن هم ښولی دی که نه د قرآن ضرورت نشته چې د خدای کلام وپېژني دا هر څه د دنیا د ژوند دپاره دی قرآن د آخرت او د دنیا د دواړو د ژوند دپاره آیا دې بچي ته موږ قرآن وښه نه دې بچي ته موږ سپاره په لاس کې ورکړه ننم ده ورکړ دې بچي ته سار موږ وایي چې بچی راشه او د قرآن شریف تلاوت وکړه مازدیګر هله شا به ټیوشن له تللی که نه تللی په پیسو مولا استاد نیسي او ښه پیسې ولا ډبل ورکې ولې پیسې به سبا دې تنخوا والی پیسې به ګټې ای د خدای نیک بخته ټیوشن دپاره پې زور لګې خرچه پې کې سارم شبه پاسه والا ماشوم سکول ناوخته شو هله ګاډې به راشي ناوخته شو وختي یې پاسئ منزله دې وختي پاسولی دی که نه چې په کومه ورځ چوټي د اتوار پر ورځ نو دغه ورځ هم دې وختي پاسه و که نه چې دا ماشوم پاسې او د قرآن تلاوت وکړي څومره موږ ناپویه خلک داسې ده لکه چې دا قرآن زمونږ کتاب نه دا پردې غوندې کتاب وي داسې ده لکه چې د سکول دا کتاب د قرآن نه زیات ضروري دی داسې ده لکه د کالج دا کتاب ځکه انکار نه کوم کالج ووایه په خپلو بچو سکول ووایه چې ډاکټر جوړ نه شي او زما علاج ونه کړي نو زه به بیا درس څنګه ورکړم که انجینیر جوړ نه شي او ما له سکول او لاره جوړه نه کړي نو زه به څنګه ځم او دارنګې که ساینسدان جوړ نه شي او ما له اټم بم جوړ نه کړي او ما له میزایل جوړ نه کړي زه به دشمن سره جهاد پس کړم دا ضروري څیزونه دي موږ د هغې نه انکار نه کوو که پولیس جوړ نه شي زما امن به څوک قایموي که فوج نه زما د دشمن نه به حفاظت څوک کوي دا خو ضروري څیزونه دي موږ د هغې نه انکار نه کوو خو هغې ته ضروري وی او قرآن ته ضروري نه وی څه جګړه خو هم نشته که نه که دا ماشوم څه سکول ته بوځې او تی نیمه ګنټه مخکې پاسې او قرآن لاس کې ورکې او لږ تلاوت پې وکړې نو ژوند بې بختور نه شي او دا ماشوم چې مازدیګر ټیوشن له لیږې نو ماښام یې ولېږه که نه مازدیګر یې قرآن ته کښېنوه چې قرآن زده کړي که نه او یا ماسخوتن سپاره لاس کې ورکړه هله بچې راشه پاو وخت 20 منټه د خدای قرآن نو دا ماشوم به برکتي نه شي لیکن موږ د خدای قرآن ته شا کړی دی دا مولا ته سپارلی مولا پیش او قرآن یې پیش الله اکبر دا څه قصب خو نه دی چې تاسو مولا ته سپاره دا خو پتام لازم دی او په مولا هم لازم دی قسم په خدای چې تا نه به هم د قیامت پر ورځ تپوس کېږي الله به د خپل کتاب تپوس کوي او د مولا نه به هم کوي موږ یې مولا پیشه او قرآن یې پیشه ولې دا قرآن په مولا دپاره نازل دی ولې دا قرآن د مولا د زوی دپاره دی څه ولې په قرآن به د مولا زوی عمل کوي څه ولې قرآن ستا دپاره نه دی د هدایت ولې ثواب هغه ته میلاویږي تا ته به نه میلاویږي نو مرونو زما په دې خبره لږ سوچ وکړئ خدای دپاره خپل بچي قرآن ته کښېنئ تلاوت پې وکړئ موبایل خو له مونږ غټ ورکړی دی بابا ما له موبایل والا چې تنخوا والې ها بچې دا نه دا مې نه دی خوښه غټ والا د 1000 زرو د 40 زرو ها واخله لیکن د 10 روپو سپاره دی ولا اغشتی د 50 روپو قرآن شریف دی ولا اغشتی بدقسمتي خو زمونږ دا ده بیا چې ماشوم ولیږي نو چې کور ته راشي نو پلار ته تپوس وکړي بچې څنګه یاره بابا ما له خو ستا جي سپاره را نه کړه او هغه بل ماشوم له یې ورکړه زما ملګري له خدر یې نه کړه او د استاد زما د بل استاد له ده یعنې 10 روپۍ په سپاره د استاد نشي لګولی او د بچي په کوټ پتلون باندې 1000 روپۍ لګې د سکول دپاره 20 روپۍ ته ماشوم له ټوپۍ نشي اخیستی اب مولا قاري صاحب اخلي
او په یونیفارم یې څونه پیسې لګې پته ولګېده چې زمونږ دې خوا مینه نشته د قرآن سره تلاوت وکړې په خپلو بچو د قرآن شریف تلاوت وکړې ما ته یو ځل یو ملګري ټلیفون وکړ وی مولوي صاحب یو بچی مې که خیر انشاءالله قرآن ته وقف ما شکر الحمدلله ډېر شکر نه وی مې چې پرې چې دا یو پکې قرآن زده کړي ما وی دا خو دې ډېر ښه وکړل خیر دی چې څلور زامن دي نو پکار دی چې دوه دې دې خوا لېږلې وې او دوه دې چې تا دنیاوي تعلیم پسې لېږلې خو زه دوم یو هم ډېر دی ما وی هلکه څه حفظ پې کوم مې حفظ هم ښه دی خو ګورې بیا په علم وکړه چې خدای دې عالم جوړ کړي ما ته وی نه که نه علم خو نشي کولی مې ولې وی په سترګو ړوند دی واه واه مې چې جوړ دی هغه د سکول کالج ته ولېږل او چې په سترګو ړوند دی مې قرآن ته وبخه مې خدمت یې نشي کولی نو په ملا دې ورپایه که چې دی به یې راله ساتي خدمت یې نشي کولی نو په قاري دې ورپایه که کنډم ماله را لېږي قرآن لا او چې کوم سروغ دی نو هغه هلته لېږي بې انصافه خو مې الحمدلله الحمدلله مونږ حافظان او زمونږ قاریان دا کنډم هم قبلی مونږ ډېر کنډم بچي د خدای په فضل په مدرسو کې حافظان جوړ کړل الحمدلله هغه په سترګو ړوند چې په بازار کې ګرځي او سوال کوي په فوټپاتونو ګرځي څوک دیکې ورکوي پیجي صاحب اخواشه پیجي صاحب اخواشه لیکن دغه بچی چې قرآن شریف یاد کې او د قرآن حافظ شي بیا پروټوکول ورته میلوي بیا ته ماشومان مخکې رستو منډې وایي دا قاري صاحب استاسو لچنات خواني یې درته وکړه دا د قرآن حافظ دی الحمدلله څومره قدر یې دی او څومره عزت د مټه نیسي یو خوا ګرځوه د مټه نیسي بل خوا ګرځوه د قرآن برکت نوړاندم مونږ ته قبول دي ښه که معاشره کې تاسو سره ځینې راولی مدرسو ته د ړندو ځان له د حفظ مدرسې دي ستاسو په پېښور کې هم شته او قرآن ورته ور یادوي مونږ باندې یو پالتون یې زمونږ د زړه سر دی زمونږ د زړه سر دی قسم په خدای شلیان هم خدای عالمان کړل قسم په خدای ګوډیان هم خدای عالمان کړل دا خدای پاک فضل دی نو زمارونو د قرآن شریف یو حق دا دی چې مونږ به تلاوت کوو ښه کوو به انشاءالله که نه او فایده پکې څومره ده په تلاوت کې حضور پاک فرمایي یو حرف چې چا ولسته من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه الله به یو نیکي ورکوي والحسنة بعشر امثالها او حسنه یو لس نیکۍ به ملاوي یو ځل دی وی الف زبر آ څو نیکۍ به میلاوي شي لس یو ځل دی وی الحمدلله څو نیکۍ میلاویږي 50 څومره ثواب دی پکې لیکن موږ وایو مړه نیکي په خپل کار کې یو 50 روپۍ پکې شته که نشته پکې هاي هاي موږ وایو چې موږ په داسې سجده کړو چې موږ له دنیا کې پیسه وګټي واه واه نیکو او د دې نیکو په قدر به موږ کله پوهېږو د قیامت پر ورځ یو حدیث مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه ذکر کړی دی د قیامت پر ورځ باندې به الله حساب کتاب شروع کړي هر چاته به خدای پاک خپله شیشه ور مخامخ کړي ووجدوا ما عملوا حاضرا چې څه دې کړي دي مخ په مخ به یې درته داسې ونیسي او بیا داسې ورځ نه ده لکه د دنیا په شان دا خلک به دې عملنامې ته ګوري ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها دی خدما وړو لوی ټول شمیرلې دي دا پکې څه دي اوهو دا خو چې ما د کوټې په ګوټ کې کومه ګناه کړې وه دې کې خو هغه هم شته دا خو هغه بلستل کې چې زه پټ وم او ما ګناه کړې وه دې کې خو هغه هم لیکلې شوې ده قسم دې که د خدای نه یو شی ستا پټ دی مونږ د کیمرې نه یریږو که نه چې کوم ځای کریمري څو غلا نه کوي زما پټو پکې راځي لیکن د الله د کیمرې نه نه یریږي د الله کیمره هم در باندې فوکس ته په خدای مې د قسم یې که کوټه کې دننه په بړستن کې دننه هم ته د خدای نه پټېدی شي هلته خدا نشته د قیامت په ورځ او که ته انکار وکړو چې دا ګناه مې نه ده کړې ډېر خلک به داسې وي قسمونه به خوري چې ما خو دا ګناه نه ده کړې نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون لاسونا بگوئی گئی
خپې به ګوی کوي په کومه ځمکه چې دې ګناه کړې ده ابا فوټو به درته رامخکې کړي لکه کیمره کې چې اوس یو کار چا کړی کیمره رامخکې کړي او د تار څو ښیي ده وګوره دا دې کړي دي غلا دې کړې ده که دې نه ده کړې د کیمرې فوټو خو لا بیا هم پته نه لګي لیکن هلته نشي غیبېدی هر څه به درته مخامخ وښایي بیا به څه کې پټېدی نشي د خدای نه نو یو سړی به دی چې رب العالمین به ورسره حساب کتاب وکړي د ده به یوه نیکي کمه شي یوه هلته خو د انصاف تله ده ونضع الموازین القسط لیوم القیامه د انصاف تله به رب العالمین د قیامت پر ورځ باندې ولګي د انصاف تله ستا نیکۍ به یو طرف ته واچوي او ګناه به دې بل طرف ته واچوي قسم دی چې سترګې دې پټې شي وروره ګورې پته به راته ولګي دقسې به بیا دې بلډینګ ته ګورې اوهو ما خو ټول عمر ټوله پیسه په دې بنګله ولګوله هغو پاتې شوه ما خو ټولې پیسې په دې بچو لګولې هغو پاتې شو ما خو کارخانه جوړه کړه دوه مې جوړې کړې درې ما خو بینک بیلنس خو بینک کې منشي سره پاتې شو زه به اوس څه کوم چې کله دې سترګې پټېږي نو هغه وخت به بیا ارمان کې چې دا سترګې دې پټېږي او یو خوا بل خوا ګورې او دې بنګلې ته او دې اے سی ته په خدای قسم که قبر ته د سره اے سی څه کې پکې څه کې که ببوز یې ملاړ شي او په کومه نرم بستره چې ته پروت یې په خپل ډبل بیډ کې قسم په خدای که دا د سره لاړه شي او کم نرم بالښت دی دا به هم دنه پاتې شي خاورو له به ځې په کفن کې او د کفن د خاورو په بالښت د پاسه به دې سر پروتي او تبی به در پسې ولګي ښه مضبوطې او څو منه او څو ټنه خاوره به در باندې د پاسه واچي بچي به دې دقسې پرېږدي او در پسې نه به را روان شي یو څلور پنځه ورځې به در پسې وجاړي چې پله هم کله پله کې د خدای رحم وي ګنې خټ ټنګه ټونګه او خیراتونه او ډبل خوشحالۍ به وکړي دا بابا نه خره چې خلاص شو سره ته په کور کې بر وخت ګورېده بے وا هر وخت به راته کنځل کول زه بس خره چې دې خلاص شو مونږ اورو که نه یاره جي پلار مې ناجوړه دی دوا ورته وکړه چې خدای پې رحم وکړي مونږ وایي خدای دې جوړ کړي نه چې د جوړېدو نه دی خدای پې رحم وکړي رحم څه معنا چې خدای زر مړ کړي په پلار بیا ستومانه په مور بیا ستومانه دا ژوند دی د دنیا ګورې څومره چې د بچي دینداره که قسم په خدای د ستا د فایدې دی او چې څومره دی بچی بېدینه که ستا د تاوان دی زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه خبره کوله د هغه خطبات دي خطبات حسن هغې کې دا واقع هم شته وی زمونږ د علاقې د دې چارسدې د علاقې یو سړی او زوی په یونیورسټۍ کې داخل کړ نو دا زوی یې لاړ دا پلار یې لاړ او د دې زوی ملاقات ده پخوا خو غریبه غریبي و خلکو به د خامتا جامې چول او د خامتا پټکي به هم والي و غریبي وه شلېدلې جامې به یې چولې اکثر به سپلی هم شلېدلې نو چې دی لاړ هغه استل ته د هغه زوی ملاقات ته نو هغه زوی چې ولید چې دا پلار مې راغی نو هغې وشرمېد چې اوس به خلک وایي چې دا دې پلار دی دې جامو ته او دې پټکي ته یې وګوره او دې شلېدلو خیرنو جامو استرې بې استرې ته یې وګوره نو هغه هلکانو هلک نه تپوس وکړي یو بوډا بابا دی دغه دې ستا تپوس کوي وی کم دی وی دغه وی دا څوک دی وی دا زمونږ د میخو مزدور دی شرمېده پې ای بې حیا بې غیرته په پلار شرمېږي ته راوړې چې ته ماشوم لوی کړی چې یاره دې زمانې ظلمي ورې خفه کېږې ما اوس هم د دې زمانې د ظلمو دا عادت دی ګنې دوی سره چې په بیټک کې او په حجره کې د خپل رومیټیان او د کالج ملګري کښېني دا پلار دې ورشي کې به نه کړي ځه چې کښېني نو ورته وایي بابا تاسو کور ته ځئ ښه دا جي تاسو کور ته ځئ دا لکان څه خپلې ګپې شپې نه کوي مطلب دې څه دی مطلب ښه په عزت یې رخصتی چې ګډې وډې ونه وایي او که پلار څه دوه درې خبرې وکړي نو چې دی وځي ملګرو ته وایي دا جي مې اوس کمزوری دی دماغ یې کار نه کوي نو مالې لیونی دی اوس هم پې شرمېږي او په خولې غږ نه شي کولی غږ هم ورته نه کوي چې زما دوستان را روان دي زما ملګري او خورې پې دله د پلار ډوډۍ ظالمه خورې پې د پلار ډوډۍ راوړی چې ماشوم په چا په غېږ کې ګرځولې غول دله چا پاک کړي دي په نیمه شپه چا ډاکټر له ځغلولې او دا سکول در باندې چا ووی
او پلار ځان له خیرت خراب کړ ته به که حرام یې پیدا کړل خو تاله دنیا ښه کړه نو ته په پلار شرمېږې کم الک چې په پلار شرمېږي دا بې غیرته دی بې غیرته دا دوست دی دا بې غیرته دی په مور چې شرمېږي دا بې خونده دی ښځه دې راوسته نو پلار لال دغه شو مور بیا سپی شوه نو خو بیا ښځه چې وي نو څه وي پښتانه وی خور الا او مور بلا او وی ښځه نعمت د خدای تعالی خور الا او مور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی چې بېزونګړی دې ولیده نو بیا مور نه پېژنې خور نه پېژنې د کشرانو ته به هم ګورې ذهن کې واچوي د مور او پلار ښه قدر وکړې د ښځې به هم کې د ښځې خپل حق دی او د مور او پلار خپل حق دی ښکلوه پلار مور اوچتوه قسم په خدای داسې مې لیدې دي چې پلار راګیر کې وایي داسې مې لیدې دي چې مور دغه نه ونیسي روپټې نه او بار یو شړیزه وایي په خدای مې د قسم جومات کې ناست یم چې ډېرې میندې اوس هم بچو شړلي دي د ځای د غریبانو نشته چې کم ځای به شپه کوي دا ژوند دی ته دې لپاره پلار غوښتې په مولیانو ګرځي دا وکړه چې ماله خدای زوی راکړي الله زما زوی نشته ماله خدای زوی راکړي او مور دې غریبه په ډاکټرانو ګرځي او په عاملانو ګرځي څه طاق تعویض به ونه کړي چې ماله خدای زوی راکړي نو هغه زوی چې وشي او کله دې وله ښځه وکړه بس یوه ښځه دوڼدوڼی شوه بیا مور نه پېژني پلار نه پېژني دې زمانې هلکه ټولو ته وایم دا چې کوم نوجوانان دي زما خبره ومنئ دا هلکان به ټول هر ماسخوتن پلار له پخپو چاپي کوئ کوئ به کوه نه کوئ وایه د چا پلاران چې جمدي دي ټولو ته وایم هر ماسخوتن به پلار له یو 15 منټه 10 منټه پخپو چاپي کوئ کوئ به که نه به کوئ مړه داسې لږ بېخونده غوندې اواز هم وکړه شوق سره ووایه لاس اوچت کړئ کوئ به که نه کوئ انشاءالله ورسره ووایه او مور هم پخپه چاپي کوئ دعا ترې وباسئ د خدای بندګان وړنه دعا وباسئ دعا هغه وی دا وایي زمونږ د میخو مزدور دی هغه هلکان ماشومان خو نه هغوی خو پې پیش نو چې دی چېرته بار لاړ چېرته کافي شاپ وغیره خوراک مراک وله برابروي نو د هغه بابا نه خلکو تپوس وکړه هلکانو وی بابا دا هلک دی څه دی وی بچې زوی مې دی واه واه ډېر مې یاد شوی و مې رابشم یو پوټې به ووینم ګوره پلار ته ګوره 100 روپۍ مې هم وله راوړی دی ډېرې ورځې شو لیدلی مې نو هغه هلکان یې پلار ته وی بابا وی اخو وی چې دا زمونږ د میخو مزدور دی نو بابا هم سوچه اشنا غریب پښتونو وی دی ټیک وی د مور میخه ده او زه یې وله ساتم نو که مزدور راته وی او که سردار راته وی دا حل دی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو سړی راغی او راتلو سره حضرت عمر ته وی زوی وواله او سر یې خوږو وی دا وګوره سر نه بیبي نه روانه ده نو د عمر زمانه او بیا زوی وال پلار وال دا کوم ځای کې دی شي وی زوی والي وی او وی څه نومې دی بلانکې ورای والي پولیس یې ولېږل دا د پولیس نظام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې جوړ شوی وی لېږل دی راوست زوی راوسته چې زوی راوست یو غټ کوتک دی ورسره د کټ د بازو مړه او سخاخ پی نیولې دي او تک تور مخ او خیرن جامع او خپې بل خپې دي حضرت عمر ورته ویل لکه تاسو نوم دی وی جعل په عربی کې ګونګټ ته وایي وی دا نوم دی څنګه وی دا د پلار را لیکې دی نه پلار ته وی تا دله جعل نوم یې ښه ګونګټ یاره وایي زما یو وینځه وه ډېره مې خوښه وه نکاح مې پې وتړله دغه شی ته پیدا شو چې څنګه دی هغسې نوم مې ونه کېښ عربو به تور ته اسود وی اسود معنا تور سپینې ته به بیضا وی او تورې ته به سودا وی دا د شکلونو ته به کتل تقریبا نو هغسې نومونه به یې کېښودل وی دا ګوره سسخا نوم دی ښې د ګونګټ نوم هغه هلک ته ویې لکه دا سخا مخ او خپې دې نیولې دي ته مونځ نه کې وی جي مونځ څه ته وایي واه واه دا پکې بله راووت اودس وی اودس څه ته وایي مونځ اودس نه پېژنې وی نه وی زه خو په ښه بده چې پیشې م دې پلار خره را کړي دی او دا کوتک یې را کړی په دې خرو لګیا کوم مزدوري کوم او ځنګل ته بوځم او کار پې کوم او ماسخوتن یې راولم سهار خره بوځم ماسخوتن راولم وی دا پلار دی ولې والی دی
وی اوس به د پلار سره ګورم صبر وکړه چې تا ته مونځ اودس نه دی ښولی صرف خرې درکړي دي دله خو اول تپوس کوم پلار دی ولې والد وی چې دا خو داسې کارو چې د پلار راته ویلي چې دا خره کله په جګړه شي نو دوی یو بل باندې چکونه لګوي نو خپې له به نه ورځي دا کوتک به اوچتی د ایمان له برابری نو دا خره به یو بل پرېږدي نو تښتي به نو واقعي چې زما خره کله په جګړه شي په یو بل چکونه لګوي نو دا کوتک اوچت کم د ایمان له روبرو نو یو بل نه تښتي وی اوس چې کور ته نن رالم نو بابا او بیبې مې یو بل سره نښتي و د یو بل یې د ګریوان نه نیولي ما بابا مکوه مور مې ده وی نه یې پرېښود مور یې مکوه پلار مې دی هغې هم نه پرېښود یو بل له لتې ورکوي وی اده چې کم چل خورې وه مې وکړه کوتک مې اوچت که د من در وبرم چې دواړه خلاص شي د یو بل نه خو د بدقسمتۍ نه مې کوتک د بابا په مازدیګر ور برابر شو ما خو قصدن نه دی وایي ما خو خلاصولم حضرت عمر صاحب هغه پلار ته وایي روانې ټول ستا دی تا هغه ته دین نه دی ښولی تا ورته قرآن نه دی ښولی که تا ورته دومره ویلي وي یو آیت ته ورته ښولی وي د قرآن شریف یو دوه آیته وقضى ربک ان لا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دا آیتونه دی ورته ښولی وي دې کې الله پوره نقشه ښولی دی چې مور پلار سره به څه کوي ښه سلوک به کوي که غصه شي او قار کوي اوف به ورته نه وی او دعا به ورته کوي نو نن به یې تاله سر نه وه ګوره اصل څیز څه شی دی د قرآن او سنت نن تاسو رالی ما درته دوه درې خبرې د مور او پلار وکړئ نو انشاءالله په زړه کې به هم د مور پلار قدر راغلي که به نه راغلی دا کمال خو په دین کې دی نو موږ بچي په دنیا ورسم کو او بیا هغه بچي چې په دنیا ورسم کو لندن ته لاړ شي امریکې ته ولیږو پرې چې ښه غټ ډاکټر شي هلته مېمه وکړي او بیا څو ورځې پلار سره په ټیلیفون خبرې کوي اخر کې ورته ټیلیفون بند کړي نو بیا دغه پلار په مولیانو ګرځي یاره چې څه وظیفه راته وښایه زوی مې تللی دی اسټرېلیا ته رابطه نه کوي انګلینډ ته بس ښځه یې کړې ده رابطه نه کوي امریکې ته تللی دی نه مور پېژني نه خور پېژني بس ښځه یې کړې ده رابطه نه کوي زه وایم چې خښته اوچته کړم او په دا مازدیګر دی ووایه اوس چې د نه وتښتېد دوست ما پسې راځي خو هر شي ما خو مخکې پې کړی وی چې قرآن ورته وښایه ما خو مخکې پې کړی وی چې پیغمبر دین ورته وښایه قدر د مور او پلار خو په دین کې دی او په قرآن کې دی بس بچی باندې تعلیم او بار ملته لېږه ستا په دې بچي کې او په پردي کې څه فرق دی صرف خپل بچي له دې دنیا ښه کړه نه دی والا آخرت ښه که او نه دی ځان له آخرت ښه کړه نو حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وی تا که ماله راوستی وي اوس به یې ته په ښکلولی به اوس به د مور قدر کو رسول الله مبارک خپلو صحابو ته وایي صحابي ته تپوس کې زما مور مشرکه ده مشرکه کافره زه به سره څه وکړم ښه سلوک به سره وکړم اوسلي امکې ښه دې ته وایي مور سره ښه سلوک وکړه کافرې سره هم ښه سلوک وکړه مور او پلار سره قدر عزت وکړه احترام وکړه نو حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وی تا خرو سره ملګري کړی نو په ته د خرو ګمان وکړو په مور یې د خرې ګمان وکړو چې دا خر او خرې نښتې دي ورېږه داسې به خلاصو نو بیا په جومات کې صفې ته ولېږه وی هلته لاړ شه شابه صفې ته او قرآن زده کړه هغې هلک نه چې هغه اودس او مونځ نه ورته زه درته زه نوم نه اخلم چې مخکې مې لږه یو پوټې هغه مزاړه حالات درته وي خدای د زمانې لوی محدث عالم ته رب العالمین جوړ نو د قیامت په ورځ باندې به تا ته بیا پته به ولګي نو چې یو نیکي را دغه سړي کمه شوه دی به څه کوي دته به الله ووایي چې ځه بنده یو نیکی دی کمه ده مهلت در کوم چانه غشتی شي او که دا نیکی د چادر نکړه د دې نیکۍ په مقابله کې چې څومره کمېدو کې څومره سزې دی دوزخ ته بدلېږم وی الله دا خو ستا لوی احسان دی یوه نه چې اوس بدله مهلت راکوي یو زر خو را پیدا کړه وی زه را پیدا کړه نو دی به پلار له لاړ شي بابا یو نیکي مې کمه ده ما لره بچې نیکي دا کار نه کېږي خپه نشي یه بابا ته زما هغه د دنیا خوږ پلار نه وي وی هغه دنیا سره تللی ده که زما تاله درکړم او زما کمی شي او زما نیکۍ ریجکټ شي او ګناه را پسې راشي بیا به څه کوم دا غرغنډې دوزخ بچې د باندې اړه مې سوځي خو نیکي نشم درکولی په زامنو به وګرځي ای بچې تاسو له ما خیرت خراب کړئ نه به دې خرابه وکړه
بچی یو نیکی پکار ده یو زوی به ورنکي یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه رور نه به تښتي ښځې نه به تښتي مور پلار نه به تښتي دوستانو پسې به وګرځي رشته دارانو پسې په ښځې پسې یو نیکي به څوک هم ورنکي ولې که تاله درکو او زمونږ نیکۍ هغه برباد شي بیا به څه کوو زوړن سټ برا روان شي دغه وخت به دته د نیکۍ قدر معلوم شي نن موږ سره د پیسې قدر شته او د نیکۍ نشته نن موږ د پیسې دپاره څونه دروغ وایو په دروغو څونه نیکۍ بربادېږي نن د پیسې دپاره څنګه د خدای نوم باندې په دروغه قسمونه خورو څونه نیکۍ هم برباد کړو نن د پیسې دپاره موږ څومره پیو کې اوبه اچو مسالو کې ګډونه کوو او چیو چیلکو له رنګونه ورکوو څونه نیکۍ هم ځان له تباه او برباد کړي قیامت پر ورځ به پته راته ولګي خو عاشي دنیا د بچي ښه کې ځان له آخرت خرابې والله که دې دا د قیامت پر ورځ پکار شي نیک بچی به دې پکارېږي عالم به دې پکارېږي تاج به در په سر ډېر سادهګان دي زموږ مسلمانان دا دی کی چې دا یو څوک نه ورکوي او دې سرګردانه دی د محشر په دغه قیامت په میدان کې دا به په یو الف زبر آ لس ملاویږي دونه معمولی شی دی اخره کې به روان یو سړی به ولاړ ابو ته ملګري ولې خپه یاره یو نیکي مې کمه ده الله مهلت را کما وې زه به یو زر دلته پیدا کړم ما خو د پلار رور دوست نه ښځې نه بچو نه به وغواړم وروڼو نه چې هم را نه کړه وی یوه کمه ده وی او وی زما درکړه اب حیران شي وی ته ما پېژنې وې نه نو څنګه نیکي راکې به زما درکړه که نه بس در کوم که نه زه زما دا نوم دی د پلانکي زوی الله ته دا هر څه معلوم دی خو د نیکۍ قدر ښایي نو الله ته چې کله ور مخامخ شي بنده نیکي دې پیدا کړه او چا درکړه پلانکي د پلانکي زوی فرشتو ته وي حاضر یې الله ته هر څه حاضر دی خدا د دنیا د هغه نظام په بنیاد حدیثو کې راځي بنده تا دله نیکي ورکړه او الله ما ورکړه دله خرور پلار اچا ورتا ولې ورکړه وی الله زما عملنامه کې د ایمان نه پس صرف یوه نیکي ده نور زما ټول عملنامه د ګناه ډکه ده بس ایمان نه پس یو نیکی ده نو زما پیسې هم کار نه کېږي دوزخ تاسې هم روان یم دا مې مسلمان روډ دی دې غریب کار خو به پې وشي که دې خو به پې دوزخ نه بچ شي که زما خو هسې کار نه کېږي زما خو یو پوټۍ نیکي ده نور خو ټوله د ګناه نه ډکه یاره بس مسلمان یم الله به دې بنده ته وایي ښه ستا خو نیکي یوه کمه وه زه پوره شوه زه جنت ته ځه او دې بل ته به وایي ښه تا دله نیکي ورکړه ولی رحم میں پیراغی دما مسلمان رو دے نو رب العالمین سوئی اللہ اکبر الرحماء یرحمهم الرحمن وفی روایت الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء چیزا چا پزلکی پا مسلمان رحی پاگا اللہ رحم کئی زمان پزلکی پا مسلمان رحم نشتا پزر روپے مسلمان وجری کنزل وته کوي رحم نشته چا ته پیسې ته وې دا ضرور پوښې په 2000 خرڅه دا رحم خو نه دی دا 2 نمبر مال چې په خرڅه دا خو رحم نه دی دا چې دا ګډ شی ولا ورکه دا دوکې دا خو رحم نه دی دا خو ظلم نو مسلمان رحم وکړه رحم پس چې رحم وکړم خدای در باندې رحم کوي په پیشو چې رحم وکړم قسم په خدای در باندې رحم کوي په مچ یو سړی رحم کړو ولا خدای جنت ورک حالانکه مچان وجل جیز دی دا غزل کې و نقشه وی خطا رحم کو پدی بندا وی او وستانه زیات رحم کوون کې خزیمه ز جنت ته مفتو کې مې وبخله یو نیکی دونه قیمتي شي نو دا قرآن په یو حرف سونه کې ملاويږي زمارونو لسنه کې ملاويږي نو یو حرف د قرآن شریف تلاوت ته نو وخت کم دی ما ذکر خوریر لږ وخت دی کنه ما ته مولانا صاحب چې مانځه پسې فورا مستا بیان ما وی ښه موږ بدلته نږدې وکړالم خو تقریبا نیمه غنټه وخت پکې باغې کې لاړ واوړېد او اوس وخت ډېر لږ پاتې دی نو دا شپږ حق دی د قرآن شریف یو تلاوت ما درته وی دویم حفظ په هغې ځان له بیان دی خو وخت نشته دریم ترجمه د قرآن شریف چې په معنی زده کې څلورم علم د قرآن چې قرآن علم زده کې قرآن علم و که علم تلاوت یو شابسه حفظ دوش ترجمه دریش
او دا قرآن علم چې علم یې زده کې څلور شو. یو حق بل دی ادا چې موږ دا محنت وکړو او خواري وکړو چې الله پاک د قرآن نظام زموږ په دې وطن او په دې ملک کې راوړي. دا د قرآن حقونه یې زمارو. که دا حقونه موږ پوره نه کړل نو د قیامت پر ورځ به الله زموږ نه بیا تپوس کوي. نو دا څو خبرو باندې مې اکتفا وکړه، وخت مانځه نږدې دی. مولانا ارشد صاحب ډېره محنت کړې دی، خواري کړې ده او دومره تاسو راغونډ کړی او زمر عالم دی مجلس لا رب العالمین دی په تاسو زمونږ دا ناسته په خپل درګاه کې قبوله کړي او د مولانا ارشد الله صاحب په عمر کې علم کې د خدای برکت واچي. الله دې دل او د نور مدرسین کې وسري الله مزید توفیق نصیب وګرځوي. او دا بچی چې چا قرآن زده کړی دی نو الله دې ټول بچی صالحان او دیندار لوي کړي.